الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سورة اعراف نخم سپارہ 204 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچل وستلیشی قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ نتاسو غوکی دی قرآن تا وَأَنْصِتُوا او چوب شئی لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ د پارا د دی چی پتا سبان دی رحم اکڑلیشی چی کل قرآن لوستلیشی نو تاسو چوب شئی غوکی دی د پارا د دی چی پتا سبان دی رحم اوشی یعنی د قرآن نا مکمل پیدا اغسوک حاصل ولیشی سوک چی قرآن کریم تا پا خاموشی او پا ادب سرکی نو اغا خلق با دا قرآن کریم نا پیدا حاصل کی دا دی آیات دا شان نزول بارکی مختلف روایات دی چی دا آیات مبارکہ دا کم وقت بارکی نازل شوے دے چی کل قرآن لوستلے شی نو غلی شی او وکی دی یو دا دی روایاتو کی رازی چی دا دا مانزد قیرت پا بارکی را نازل شوے دی بعض روایاتو کی رازی چی دا دا خطبی پا بارکی را نازل شوے دی نورم مختلف روایاتو کی دا دی دا نزول زیون راغلی دی خو علماء وائی چی ډیرو روایاتو ندا ثابتی گی چی دا آیات چی دے دا دی شان نزول دا قرآن کریم دا قرات پبارکی دے اکثر روایات ندا ثابتی گی او دا آیات مبارکہ دا احناف دا پارا دلیل ہم دے چی دا امام نرستو دا مقتدی دا پارا قرات کول چی دی دا ثابت ندی او دا من دی دا آیات مبارکہ پا دیباندی دلیل دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچ قرآن لوستلیشی علماء وائی کہ جہری منزی او کو سری منزی کہ پا تیز باندے امام قرات کی او کو پا رو باندے امام قرات کی لکا پٹ منز دے دا دوارو منزونو تشامل لے چکل قرات لوستلیشی کا سری منز امام پا تیز قرات لولی نو سی او کو امام پا قلار باندی قرات لولی کا ار یو منزی چکل قرات لوستلیشی او قراتم عام دے کو دا سورہ فاتحی وی او کو دا بل آیات خو چی قرات لوستلیشی کا جہری منز دے او کو سری منز دے او کا فاتحہ دا او کا غیر فاتحہ دا طول قرآن تا شامل دے لکا حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وائی چی سورہ فاتحہ دا قرآن کریم پا سورتنو کے دا طولو نا افضل سورت تے دا دی مثل نا پا تورات کیو نا پا انجیل کیو او نا پا زبور کیو نو چی سورہ فاتحہ دا طول قرآن کریم افضل سورت شو نو دا نشی کے دے چی دا انصتو چی چپ شئی دا دی صرف دا سورہ فاتحین علاوہ دا نور قرآن دا پارے نا سورہ فاتحہ دا قرآن کریم پا افضل سورتنو کی دے دا طولو نا افضل سورت تے نو چی اللہ وی فانصتو چپ شئی نو سورہ فاتحہ خود طول سورتونو نا افضل سورت تے نو چی دا دی قرات کی گی نو بیا خم چپ شئی دانا چی دا نور آیا قرآن تلاوت کی گی نو چپ شئی
او کو د سوره فاتحه کیږي نو تاسو مچپ کیږئ په امام پسې قرات لولئ نه. سوره فاتحه هم د قرآن یو سورت دی د نورو سورتونو پشان او د هغې نه غوره دی. نو فنصتو چې کله واذا قرئ القرآن فاستمعوا چې کله قرآن لوستلی شي که فاتحه وي او که غیر فاتحه وي نو فاستمعوا تاسو غوږ کیدئ. نو علما وایي د دې آیات مبارکه نه معلومه شوله چې د امام وظیفه او د امام ډیوټي چې ده هغه تلاوت کول شو او د مقتدي ډیوټي او د مقتدي وظیفه چې ده هغه غوږ کېښودل او خاموشه ودرېدل شو. امام به قرت کوي هغه قرت د امام وظیفه ده او د مقتدی وظیفه چې دا هغه غوږ کېښودل او چپ اوسېدل دي. برابره خبره ده که دا امام سری منځ کوي د پټي منځي او که ښکاره منځ وي او که فاتحه لولي او که بل صورت لولي خو فاستمعوا تاسو ورته غوږ کېدئ. تاسو ورته غوږ کېدئ. فاستمعوا څه ته وایي؟ د فاستمعوا معنه دا ده تاسو ورته غوږ کېدئ. نو چې یو څیز اوري نو غوږ بږدي نه. علما وایي استماع چې ده دا عامه ده خو څیز اوري او که نه اوري خو فاستمعوا غوږ کېدئ. که د امام قرت اوري او که نه اوري فاستمعوا غوږ کېدئ. دا معنی ګورئ نه ده چې قرت اوري نو غوږ کېده او که نه اوري نو غوږ مه ږده نه. تاسو ته به اندازه وشي فاستمعوا چې دی استماع دا عامه ده دا بغیر د سما نه هم راځي. که یو څیز اوري نه خو به غوږ دی. څه مطلب ګورئ احادیثو مبارکو کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دو چې کله به جهاد دپاره یو کلي ته لاړو یوې علاقې باندې به حمله کوله نو چې کله به لا سبا ختلی نو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغې علاقې ته ورسېد نو سبا خو به لا ختی نو نو پته به نه لګېده چې دا مسلمانان دي او که غیر مسلمانان دي. نو حدیث مبارک کې راځي وکانا یستمع الاذان امام الانبیاء به غوږ کېښودو اذان ته نو غوږ به یې کېښودو نو فان سمع اذانا که اذان به یې واورېدو نو بند به شوې حمله مه کوئ سړي مسلمانان دي والا که اذان به یې وانه اورېدو نو بیا به یې وي حمله پې وکئ نو دې ځای کې به ویښ اوسېږئ. یستمع الاذان نبی علیہ السلام به غوږ کېښود اذان ته نو کله به اذان وشو او کله خو به ونه شو که نه نو کله به اورېدی شو کله نه امام الانبیاء به غوږ یخې وکانا یستمع الاذان نبی علیہ السلام به غوږ کېښود نو کله به اذان واورېدو او کله به اذان وانه اورېد او غوږ به یخې استماع معنا غوږ کېښودل که ته څیز اوري او که نه اوري نو کله به نبی علیہ السلام اذان واورېدو نو کله خو به اذان ونه شو نو غوږ به یې نه ویښې نو غوږ کېښودل چې دي دا بږدې که قرت د امام اوري او که نه اوري خو غوږ بږدې نو فاستمعوا تاسو غوږ کېدئ. علما وایي چې په دې کې منع راغلې ده د قرت کولو نه چې قرت مه کوئ غوږ کېدئ او د دې تعلق د سما سره نشته دی که ته دا قرت اوري او که نه اوري خو په دواړو حالتونو کې به د امام نه وروستو چې ولاړې نو فاستمعوا غوږ بږدي فاستمعوا غوږ کېدئ وانصتوا او چپ پاتې شئ چپ شئ. الله وی قرئ القرآن کله چې لوستلی شي قرآن په مانځه کې فاستمعوا غوږ کېدئ که اورئ که نه اورئ
وانصتو او چپ پاتې شئ. انصات څه ته وایي؟ انصات معنی دا خاموشه کېدل او چپ پاتې کېدل. اهل لغت وایي د انصات معنی دا دا خبرې نه کول، څه نه ویل. انصات چپ پاتې کېدل، چې ته ام قرت کوي نو ته چپ پاتې نشولې. وانصتو چپ پاتې شئ. انصات ضد د تکلم دی، یعنی خبرې مه کوه، ژبه مه خوځوه. انصات معنی ژبې له حرکت مه ورکوه او ژبه مه خوځوه. نه که یو سړی ژبه خوځوي امام پسې ولاړ دی، نو که په قلاره یې خوځوي او که په تیزه قرت وی، که په قلاره خو ژبه خوځوي. او انصتو معنی ژبه مه خوځوئ، چپ پاتې شئ، چپ ژبه به نه خوځئ. حدیث مبارک کې راځي د دې نه وی معلومه شوله چې که یو سړی په امام پسې ولاړي او دې قرت وایي، که په قلاره باندې قرت وایي، خدا انصات نشو ځکه چې دې ژبه خوځوي. الله وی وانصتو چپ پاتې شئ، ژبه مه خوځوئ. نه که ته امام پسې ولاړې او فاتحه پسې رو رو وی، نو دام چپ اوسېدل نه دي، دا ژبه خوځېږي، ژبه وینا کوي. او د انصات معنی دا ده نه خوځول د ژبې، ژبه به دې ساکنه په ځای باندې به ولاړئ. حدیث مبارک کې راځي، صحیح حدیث کې راځي چې کله به جبرائیل علیه السلام وحی راوړله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اوریدو سره چې هغه به یې اوریدله نو په پټه پټه به یې لوستله. خو یو سړی وایي چې دا پټ پټ لوستل چې دي دا خو چپ پاتې کېدلي، سړی پټه پټه لولي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې به جبریل امین وحی راوړله، نبی علیه السلام باندې به یې ویله، نو امام الانبیا به اوریدله، نو پټ پټ به یې ورسره ویله چې ویره ران نشي. وکانه یحرک شفتیه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په قلاره قلاره خپلې شونډې خوځولې، پټه پټه به یې وي. نو الله ورته حکم راولېږو لا تحرک به لسانک، ته ژبې له حرکت مه ورکوه. نبی علیه السلام ته وی فاستمع وانصت، غوږ ورته ږده او چپ شه. نبی علیه السلام ته الله وی چپ شه چپ شه. نو نبی علیه السلام خو په تیزه نه وي، خو غلی غلی به یې وي. نو الله ورته وی فاستمع وانصت، غوږ کېږده او چپ شه. نو د دې نه معلومه شوله چې دا پټ پټ ویل چې دي دا هم چپ کېدنه دي، دا د چپ کېدلو خلاف دي. که دا چپ کېدل وی نو امام الانبیا ته به رب العالمین نه وی چې وانصت پټ چا چپ شه. نو نبی علیه السلام خو په قلاره قلاره به وي، صرف شونډې به یې خوځولې. نو فاستمعو، غوږ کېدئ، که یې اورئ که یې نه اورئ. وانصتو، بالکل چپ اوسېږئ، ژبې له بالکل حرکت مه ورکوئ. نو چې کم سړی په امام پسې رستو فاتحه لولي، نو دا د انصتو خلاف دی، ځکه د ژبه خوځئ او حرکت ورله ورکوي. او د انصت معنی ژبه ادروه، ژبې له حرکت مه ورکوه. نو د امام ډیوټي هغه قرت کول شو، او چې کله مقتدی په امام پسې ولاړ وي، نو د مقتدی ډیوټي چې دا هغه چې دي نو هغه چپ اوسېدل دي. لعلکم ترحمون، د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وشي. دا لعل چې کلم د الله په کلام کې استعمال شي، نو دا د وعدې د پاره راځي. څه مطلب؟ نو د دې نه معلومه شوله چې د قرآن درس کیږي او څوک په غور او په احترام سره د قرآن وینا اوري، په غور سره اوري، وی الله تبارک و تعالی به په دې خلقو باندې رحمت نازلی. ځکه الله ویلي لعلکم ترحمون، د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وشي. نو قرآن
په ادب او په احترام سره اوریدل او د قرآن ادب او احترام کول دا چې دی نو دا د رحمت سبب دی الله تبارک و تعالی په داسې قوم باندې رحمتونه راوړي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې الوستلی شي قرآن کله چې لوستی شي قرآن فاستمعوا نو غوږ کیدئ له دی قرآن ته وانصتوا چپ اوسیږئ چپ شئ لعلکم ترحمون د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي.